پرون مې وکته یوې ښځې خپل خاوند قتل کړی د یار په مشوره باندې شادي شده ښځه ده بچي هم دي کور روانې ښځه ده الله غرقه کړې د خدای عذابو ته متوجه شوی دی او بل چا سره په موبایل یارانه غرانه وه او د یار په مشوره باندې هغه خاوند چې دې دپاره کور جوړ کړی و د سر سورې د دې د بچو د تعلیم غمې کو په دې ګرانه کې دوی له خوراک سکاک او سبزي او فروټ او علاج کو هغه خاوند د خپل یار په مشوره باندې قتلی ولې د خدای عذاب به نه راځي یوې جینۍ خپل پلار رشتې د موبایل کې شته درته به وښایم ولې چې هغه د یارانې نه منې کوله یو بچی په دیر کې تاسو وکته راپاسېده پلار یې قتل که ولې چې پلار ورته وی ټیک ټاک مه جوړوه یو رور راپاسېده رور یې قتل که په دې وجه باندې چې زما د بچو سره ستا څه کار دی چې هر څه کوي هغه به کوي زیاتره رونه په دې باندې رواني چې تره خپل وراره ته قارېږي ورته وایي چې بچیه مونځ له راځه موبایل مه استعمالوه پلانکي ځای ته مه ځلو پري مه کوه نو هغه رور ورته وایي ستا زما د بچو سره څه کار دی ورندار ورته وایي زما بچو سره دې څه کار دی چې څه کوي هغه به کوي خپلو بچو ته قارېږه نو رور راپاسېده د ښځې او د بچو په سر باندې خپل رور نه ډز پورته که هغه یې قتل رور معاف نشو خاون معاف نشو پلار معاف نشو نو عالم بس ګیله وکړي علما خو نه وختن په وختن روان دي د دنیا نه چاته یوه بانه جوړیږي او چاته بله بانه جوړیږي او دغه رنګې ګیلمن الله تعالی شي